الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون علیم. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر دے 283. وَإِن كُنتُمْ او کچرتئی تاسو علی سفرین په سفر باندې ولم تجدو او بیا نمومیو کاتبن لکن کے فرحان مقبوضه نو گاڼه دا قبض کړی شوي. فإن امنا نو کچرته اعتمادو کو بعضکم بعض استاسو نه بعضن په بعضو باندې فلیؤدي الذی نو پس ادا د کی هغه کس اؤتمن امانته چې اعتماد پې کړی شوی دی په امانت خپل ولیتق الله او یریږي د الله نه ربه چې رب د ده ولا تکتموا الشهادة او مه پټوئ ګواهۍ لره ومن یکتمها او چا چې پټه کړه ګواهي فانه آثم قلبو نو یقینا ګناهګار دی زړه د هغه والله الله پاک بما په هغه عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ علیم پوه دی. دا د معاملاتو بحث روان دی. معاملات پرون دا خبره وکړی شوه چې تاسو کله په قرضو باندې یو معامله کوئ نو هغه ولیکئ. یوازې په لیکلو کار نه کیږي بلکې ګواهان ورسره هم چې دی ونیسئ. په دې طریقه باندې به ستاسو د مال حفاظت هم وشي او جنگ جګړې او شرونه چې دی نو هغه به هم ختم شي. نو اوس دا خبره کوي مسله د ګاڼې ده. ګاڼه حلاله ده او که حرامه؟ څنګه ده؟ ها؟ او نو ګاڼه ده. اوس په پښتو کې ورته موږ ګاڼه وایو، په عربۍ کې ورته ریحان وایي او په اردو کې ورته ګروي وایو. ګروي ګاڼه دا ده. اوس دا په هغه ځای کې ده چې کاتب لیکون کې نشته. سفر د دوه کسان روان دي، د یو کس پیسو ته ضرورت راغی نو هغه بل ورته وایي هغه پیسو ته چا ضرورت راغلی دی نو هغه ورته وایي چې ماله 1000 روپۍ چې دی نو هغه راکه یا یو 15 لکه روپۍ راکه یا یو 2 لکه روپۍ راکه. نو دا بل ورته وایي زما خو په تا اعتماد نشته، ته ماله څه شی راکه چې هغه زه د ځان سره چې دی نو کېدمه. نو هغه وله څه شی ورکي، ګاډی وله ورکي، اوښ وله ورکي، غوا وله ورکي. نو دی د هغه 15 لکه روپۍ ورکي او دا سړی وله هغه شی ورکي چې غوا ده یا اوښ دی یا چې دی نو بله سورلي ده هغه وله ورکي. نو دې ته ګاڼه وایو. نو په دې کې پیده دا ده، پیده پکې دا ده چې د چا نه دا شی اخیستلی شوی دی نو دې سره به د خپل قرض و غم ورسره یو چې زه دا قرض پردې زره ادا کړمه چې زه دا خپل شی چې دی نو آزاد کړمه. دې ته څه وایو؟ دې ته ګاڼه وایي. ګاڼه کاروبار نه دی. ګاڼه د پیسو د ذریعو ګټلو ذریعه نه ده، د پیسو د ګټلو ذریعه نه ده، ذریعه د معاش چې دی نو هغه نه ده. دا یو دستاویز دی، یو دستاویز دی. مخکې کاغذ و پرونی آیات کې په کاغذ باندې لیکلو، اوس کاغذ نه دی. اوس دا شی چې دی نو دا به ستا سره پروتي، دا به ته په قبضه کې چې دی نو واخلې. او د دې ګاڼې نه کاروبار جوړول، په دې باندې پیسې ګټل دا حرام او دا ناجایز دي.
یو دا خبره شو. دویمه خبره چې دی نو هغه دا ده چې په دې ګاڼه باندې د دې شي نه دا کم شی چې ګاڼه شوی دی د دې نه پیدل اخیستل څنګه دي؟ نو دا ناجایز دی او دا چې دی نو حرام دی. ناجایز او حرام دی. تا ته یو سړی ووایو، یو سړی تاله راشي چې هلکه مال 15 لکه روپۍ چې دی نو دا پکار دی، 15 لکه روپۍ مال راکړه. نو هغه سړی ورته ووایي چې ستا څه پته لګي؟ زما په تا اعتماد نشته، نو ته به کې مال سره راکړه. نو دا سړی به ورله ځمکه ورکړي، ځمکه ورته ورکړي. نو دا ځمکه تا ته چې دی نو درکړی شوه او تا هغې له 15 لکه روپۍ ورکړې. اوس د دې ځمکې نه به ته پیدا نه اخلې چې دا ته کرې، دا ته استعمالې او د دې نه پیدا اخلې. دا حرام دی او دا ناجایز دی. دا ولې؟ وایي مخکې موږ حدیث ویلی دی که نه، د نبي علیه السلام حدیث، کل قرض جر نفعا فهو ربا. هر هغه قرض چې هغې پیدا راښکودله، په هغې باندې تا ته پیدا میلاو شوله، نو دغه څه شی دی؟ دغه سود دی. اوس تا ته په دغې باندې پیدا میلاوي که نه، ته ځمکه کرې او خورې یې، نه او تا پیسې قرض ورکړلې، نو چې په قرضو باندې پیدا تا ته میلاوېدله، نو دغه څه شی دی؟ سود دی. او دغه دکانداران چې دا کم پټکي ورکوي، دا کم پټکي چې ورکوي او بیا د دکاندار نه کمه کرایه اخلي، دا تاسو ته پته ده که نه؟ په دې بازار کې کیږي که نه چې چا پټکی نه وي ورکړی، نو هغه 20,000 روپۍ 1,500 روپۍ د میاشتې کرایه ورکوي، او چې چا پټکی ورکړی نو هغه چې دی نو 2,000 او 3,000 روپۍ کرایه ورکوي. نو دې د را سړي ته دا پیدا میلاویږي، دا په څه وجه باندې؟ دا په دې قرضو باندې، دا کمې پیسې چې ورکړلې، دغه سود دی که نه؟ دغه څه شی دی؟ دغه سود دی، دغه ربا ده. په دې کې دا طریقه ټیک وه چې دا کومه پیسې دي دکاندار ورکړلې چې دا په دې کرایې کې کټ کېدلې، د کرایې نه دغې پیسو نه کټ کېدې، نو بیا خو ټیک وه که نه؟ خو دا خو داسې نه کوي که نه؟ داسې نه کوي، په کرایې کې نه کټ کوي. بعضې نیم به چېرته به چې به څوک کوي، خو نور خو دغه پیسې ورکړی شو دي او په هغې باندې چې دی نو دې سړي ته پیدا میلاویږي. نو دغه څه شی دی؟ دغه سود دی که نه؟ بس که څوک خفه کېږي به خوشحالېږي، خو سود دی. که اوس یې علما ویلی شي او که نه شي ویلی، خو سود دی. نه چا چې دکانداران وایي مولوي صاحب دا خبره مه کوه، او مولوي صاحب چې حق وایي جو بیا پسې خلک مسخرې کوي، ملنډې کوي. مخکې مولوي صاحب و بیا ملا شو، بیا وایي ملا دی، وایو ملا ښکته او ملا پورته. ښه جي، نو دا د خلکو دا تصور دی. نو که څوک خوشحالي او که خفه کېږي او ته به حق بیانې، صحیح ده، حق بیانوه. که دلته نه وي بل ځای کې به بیان کې، بل ځای کې به بیان کې. نو د ځمکې نه پیدا اخیستل دا په اتفاق د علماو سره سود دی. د ګاڼې نه پیدا اخیستل په اتفاق د علماو سره سود دی. سودو په دې کې د هېڅ چا اختلاف چې دی نو هغه نشته. او دا به مخکې خلکو کوله، د ځمکې د بیجلینو او دا روانه وه، اوس خو ډېره ختمه شوله. که بعضې نم زدګون ها نو هغوی سره به علم نه و که نه؟ او یا به څوک نه پوهېدله او یا به علم به نه و. نو دا دویمه مسله تا زده کړله. درېیمه مسله پکې دا زده که چې د دې نه خو پیدا اخیستل حرام شو. اوس ځناور دی، څاروی دی، اوښ دی،
هغه تا لره چا په ګاڼه کې درکو نو د هغې نه و پیدا اخیستی شي که نه شي اخیستی. نو علما وایو چې د دې نه پیدا اخیستی شي ځکه چې هغې له خو ته ګیا ورکوې که نه، ګیا ول راوړې، واښه ول راوړې، محنت کې، نو د دې شوده چې دی نو خوړی شي او په اوښ باندې سورلي چې دی نو کولی شي، په اوښ باندې سورلي کولی شي. او د حیوان نه علاوه چې نور څومره شیونه دي، که هغه هر څه دي، که ګاړې دي او که کورونه دي او که ځمکې دي او که هر څه شی دی، د هغې نه پیدا اخیستل دا ناجایز او دا چې دی نو حرام دي. بله بینکونو والا هم ګاڼه کوي، بینکونو والا نو هغوی ګاڼه چې دی نو بل شانتي کې ده. ښه ته بینک ته ورشې چې مالا قرض پیسې پکار دی 2 لکه 3 لکه یا 1 لک به ووایو 1 لک روپۍ تاله قرض پکار دی، نو بینک له ته ورغلې، نو بینک والا تا ته وایي چې په ګاڼه کې څه شی راوړه، لیکلی یې بینکونو والا وایي سونه راوړه یو او قرضې واخله یو، نو تاله 1 لک روپۍ قرض درکړي، نو تا ته وایي د ځمکې خپلې ځمکې جایداد اصل کاغذونه موږ له راوړه، بینک والا ورته وایو. نو ته به د ځمکې اصل کاغذونه والا کاغذونه د بینک سره چې دی نو کېدی، تا ته به نیټه درښولې چې په 30 تاریخ باندې به دا 1 لک روپۍ چې دی نو راوړې، او که تا په 30 تاریخ باندې دا 1 لک روپۍ چې دی نو 1 لک روپۍ ور نه کړې، نو ستا دا ځمکه بینک والا څه کوي؟ نیلام کوي، نیلام کوي، په 1/3 باندې نیلام کوي، په 1/3 باندې. تا 1 لک روپۍ قرض راغستې وي، ستا نه به د 3 لک روپو چې دی نو پیسې کټ کوي. نو امام قرطبي وایو چې دا ګاڼه چې دی نو دا خو بدلیږي نه، دا خو نه بدلیږي چې ته پکې زیاتې روپۍ چې دی نو څنګه کټ کې، نو دا ګاڼه نه ده، خو یو ظلم دی، ظلم دی. او امام قرطبي دا وایي چې 30 تاریخ پوره شو نو دا خبره به عدالت ته لاړه شي، چې عدالت ته لاړه نو عدالت به دا ځمکه چې دی نو خرڅ کړي، بینک والا به خپلې 1 لک روپۍ ورکړي او دا باقي پیسې چې دی نو دا به دغه سړي خپلې. وایي دا طریقه ټیک ده. او بینک والا څه کوي؟ بینک والا دغه ټولې پیسې ځان نه اخلي، په 1/3 کې اخلي، نو دا خو ټیک نه ده. او بل پکې دا خبره چې په ګاڼه کې یو شی د چا ملک نه ګرځي، ګورئ ښه، د چا ملک نه ګرځي، دا خو بینک والا داسې وکړله چې دا ځمکې خپل ملک وګرځوه، په ګاڼه کې ستا سره یو شی په قبضه کې دی، په قبضه کې، نو چې کله هغه سړي پیسې راوړي جو خپل شی به هغې ته حواله کړي. او آخري مسله پکې دا ده چې دلته قرآن وایي چې د سفر لفظ یادوي، وإن کنتم علی سفر، نو د دې نه خو داسې معلومیږي چې په سفر کې ګاڼه چې دی نو هغه ټیک ده او په حاضر کې چې دی نو ټیک به نه یو، نه وایي په حاضر کې هم ټیک ده، ځکه چې عربو به چې دی نو دا ګاڼې کولې نو دا به اکثر چې دی نو په سفرو کې کولې، په سفرونو کې به یې کولې، نو ځکه الله تعالی د سفر دا ټکی پکې راوړی دی. او بل قرآن د سفر ګاڼه ذکر کړله او نبی علیہ السلام په حاضر کې کړله، نبی علیہ السلام په څه کې کړله؟ په حاضر کې. نو په قرآن سره په سفر سره ثابت شو او په حدیث سره په حاضر کې چې دی نو ثابت شو چې نبی علیہ السلام د یو یهودي نه وریجې چې دی نو اخیستې وي یا وربشې دي 30 وسق چې دی نو هغه 10 وسقه وریجې چې دی نو اخیستې وي نسیه، او نبی علیہ السلام
هغه یهودي نبی علیہ السلام ته ویله وایي زما په تا اعتماد نشته، وایي زما سره به څه شی چې دی نو هغه ږدې. نو نبی علیہ السلام ولا زغره چې دی نو ورکړلو خپله زغره، هغه جیکټ نه یې خلک چې دی نو اغوندي په جنګ کې، هغه زغره چې دی نو د یهودي سره پرته وه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو او هغه زغره چې دی نو د یهودي سره چې دی نو ګاڼه وه. او بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه زغره چې دی نو آزاده کړله. ګوره چې تصور وکړئ که نه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پیسې نشته چې وریجې پې واخلي او غنم پې والي. دا ولې؟ دا به انفاق به کولو که نه، انفاق به کولو، خرچ به کولو، خرچو ځان نه به څه نه پاتې کوله. تا ته ما ویلو دې څوک کولی شي چې په خپله چې دی نو ځان نار کي او بل چې دی نو ورکي. دا نبی علیہ السلام کړلی، دا صحابه وکړلی. نو دا ګاڼه مسله ده ښه. دا په دې آیات کې بیانېږي چې کله لیکونکی نه یو، قلم نه یو، یا لیکونکی یو قلم نه یي، دوات نه یي، صحیح نه یو، نو بیا سړی ګاڼه کولی شي. وَإِن كُنتُمْ او که چېرته وئ تاسو علی سفرین په سفر باندې، ولم تجدو او تاسو موندې نه کوئ، بیا نه مومیو، کاتبن لیکونکی، فرحانن پس ګاڼه ده، مقبوضتن قبض کړی شوي، اخیستی شوي، چې دا به ته دا څه شی چې دی نو واخلې، ګاډی دی یا چې دی نو ځمکه ده یا ګړۍ ده یا موبایل دی، دا څه شی به چې دی نو واخلې چې ستا په هغې باندې اعتماد نه یو. او بیا چې کله نیټه پوره شي او هغه پیسې راوړي نو ته به ورته دا قبض کړی شوی شی چې دی نو هغه سړي ته واپس کړې. په دې کې به ته مطمئن یې، پیده پکې دا ده چې سړي له مې پیسې ورکړلې نو سړی به د خپل په دې شي پسې به چې دی نو راځي که نه د خپل سامان به ازاده یو، نو سړي ته اطمینان او سکون. او بله پیده پکې دا ده چې د هغه سړي سره به غم ورسره یو چې هلکه زما دا څاروی دی یا چې دی نو دا ځمکه ده، دا خو د پلانکي سړي سره چې دی نو ګاڼه ده، دا به ازادول غواړي، نو د هغې سره د پیسو او د قرض د ادا کولو غم به ورسره یو، نو هغه هم په دې کوشش کي. او ستا سره به دا چې دی نو قبضه یو، دا ستا ملک نه دی، ګورې ښه یو علامه ده، یو دستاویز دی چې ستا سره در سره دی. ده په ان امینانو که چېرته اعتماد وکړو، بعضکم بعض ستاسو، بعضن په بعضو باندې. اوس دوه کسان دي په سفر باندې روان دي، یو ته د پیسو چې دی نو ضرورت شو او یا حاضر دی، نو یو سړی ته چې دی نو پیسې وغوښتلې د یو سړي د ریبل نه، نو هغې وله پیسې ورکړلې چې دا واخله او زه ستا نه هېڅ شی نه اخلمه، د هېڅ شي ضرورت چې دی نو هغه ماته نشته، دا واخله زما په تا باندې اعتماد دی، ته زما ورور مسلمان او زما په تا اعتماد دی، زه تا پیژنمه، دا پیسې چې دی نو واخله. دې ته څه وایي؟ دې ته اعتماد ویو. چې بعضې ستاسو نه په بعضو باندې اعتماد وکړو او پیسې چې دی نو ورکړلې، نو فلیؤدي الذي اؤتمن، نو پس ادا دي کې هغه کس اؤتمن امانت و چې اعتماد پې کړی شوی دی، امانت خپل. نو دغه سړی چې دی نو په تا باندې اعتماد کړی دی، تا له روپۍ درکړلي دي او څه شی چې دی نو ستا نه اخیستی نه دی، اوس ته د خپل اعتماد مه خرابوه چې کله نیټه پوره شوله نو هغې سړي له چې دی نو دا پیسې واپس چې دی نو راوړه. په دې باندې پوه شویو؟ دا هم ستا سره چې دی نو امانت دی، پردی قرض چې دی نو هغه در سره دی، پردی قرض به غم در سره یو، یا چا نه پیسې واخیستلې غم به در سره چې دا به ورکول غواړي، او که ستاسې دا غم و نو الله پاک به درته توفیق درکوي، او چې غم در سره نه و جو بیا په دغې حالت کې به الله له ورځې نو. او قرض ګوره شهید ته ګوره هم نه معاف کېږي، ښه د شهید څومره ډېر لوی او اوچته درجه ده، هغې ته هم چې دی نو معاف کېده نشته.
پردې قرض بدل ته ورکې قیامت ته خبره لاړه نو هلته نه نیک اعمال ځي او د بل انسان هغه ګناهونه راځي ستا چې دی نو قاتله هلته بیا خبره ډېره ګرانه ده په دنیا کې چې دی نو دا قرضونه امانتونه چې دی نو سړی ادا کړي یو کتاب کې ونو هغه دوه وروڼه و وایي چېرته جهاد له چې دی نو تلو نو جهاد وشو مال غنیمت ورته چې دی نو میلاو شو نو د یو ورور ویل چې زه کور ته ځمه او بل ورور زه نه ځمه اوس به نور جهادونه چې دی نو کومه نو هغه ورور ورته وویله وایي ته کور ته ځې دا پیسې دي او یو دا لال دی دا لال را سره دی لال پېژنې یو نو دا لال به چې دی نو ویسې او زما کور واله به چې دی نو ورکړي نو هغه چې دی نو راغی راورسېدو کور ته کومه پیسې چې هغه ورور یې ورکړې وې نو دې ورور یې هغه ښځې له هغه پیسې چې دی نو ورکړې خو هغه لال یې چې دی نو ور نه کو نه ځان سره چې دی نو کېښودو ویلې وایي زما ورور دی بل ورځ به په جهاد کې شهید شي جو دا لال چې دی نو ما ته به چې دی نو پاتې شي داسې انسانان هم شته ګوره چې د یو ورور بل ورور ته چې دی نو هغه داسې غلي چې دا مړ شي چې دا هر څه ما ته چې دی نو پاتې شي نو ډېر وخت پکې چې دی نو تېر شو هغه ورور چې دی نو هغه واپس ژوندی چې دی نو هغه راغی کور ته ښځې ته یې وویله خپلې ښځې ته وایي ما داسې چې دی نو پیسې را لېږلې یو مې لال را لېږلی او تا ته میلاو شوي دي وایي پیسې خو میلاو شوي دي خو لال چې دی نو ما ته نه دی میلاو شوی وایي ښه وایي ما خو چې دی نو یو ورسره لال هم ورکړی و ما ته په مال غنیمت کې میلاو شوی و نو وروره چې دی نو راوغوښتو او وروره چې دی نو هغې ته یې وویله چې تا له خو ما پیسې هم درکړی و لال مې هم درکړی و تا خو پیسې ورکړلې و هغه لال دې نه دی ورکړی وایي ما وله دواړه چې دی نو ورکړلې وایي دا ښځه چې دی نو دروغ ویو وځې په ښځې باندې ور واړېلو زنانه خو چې دی نو هغه کمزورې دا خو چې دی نو ګناهګاره ده نو وروړه هم پې ور واړېلو او خاون یې چې دی نو هغې هم چې دی نو د خپلې ښځې سره وال ټکول وکړله چې تا دا لال چې دی نو پټ کړی دی زنانه خو مجبوره ده داسې ظالمان چې دی نو هم شته نو آخر چې دی نو زنانه تنګه شوه چې تنګه شوله نو لاړه قاضي له چې قاضي ته چې دی نو دا خبره دې زنانه وکړله چې زه د هار د لال نه نه یم خبره او دیو په ما باندې چې دی نو دواړه ورونه چې دی نو لال راړلی و او زما سره واله ټکول کوي نو قاضي هوښیار و دا ښځه هم راوغوښتله او هغه دواړه ورونه هم چې دی نو راوغوښتله درې واڼو ته وویله وایي تاسو لال پېژنئ که نه وایي او پېژنو یې هر یو ته وویله جدا جدا یې کېنولو وایي لال وباسئ یو چې لال څنګه یو شمع یې وله ورکړه دا مومبتیو وایي د دې نه لال جوړ کړو نو دوه ورونو خو لال صحیح جوړ کو ځکه چې هغوی خو چې دی نو لیدلی و او ښځې چې دی نو هغه لال چې دی نو هغه صحیح جوړ نه کو قاضي چې وکتله چې د زنانه په دې لال جوړولو کې او د دې دواړو ورونو په دې جوړولو کې چې دی نو غټ فرق دی ښځې ور سره لال چې دی نو په سترګو لیدلی هم نه دی نو بس قاضي چې دی نو هغه سړی چې دی نو راونیولو چې تا لال را لېږلی دی او دې ورور له دې ورکړی دې ځان سره یې ښودلی وایي جیل ته واچویو ویې ټکوو زړه نه یې کو په خپله چې دی نو حل وویلو وایي لال چې دی نو ما پټ کړی دی نو همداسې خلک پکې یامې ښه چې امانت در څه څوک کیدي او په امانت کې خیانت کول دا د منافق علامه ده ښه دا به ادا کې ولیتق الله ودیریږي د الله نه ربه چې د رب دی الله نه ویریږه چې ستا رب دی دا هر شی په دې کائناتو کې چې ګوري هر شی د الله نه یریږي او یو انسان چې دی نو هغه نه یریږي انسان ویریږه ولا تکتموا الشهادة او مه پټوئ ګواهي لره ګواهي پټول څه دي چې ستا به مخکې یوه معامله چې دی نو هغه وشولله ته پکې ګواه شوللې
وس چې دنو ته گواهی ل چې دنو نه راځي نو دا نه راتلل چې دنو دا گواهی پټول دي. دویمه چې دنو گواهی پټول دادي چې ته گواهی له خلال شي خو هلته صحیح بیان ونه کې، بیان چې دنو غلط وکې نو دا تا گواهی چې دنو پټه کړله. او گواهی پټول چې دنو غټ جرم دی، غټ داسې ګناه ده لکه سړی چې شرک وکړي یا بت ته چې دنو سجده وکړي نبي علیه السلام وایي. نو خطرناک شی دی گواهی پټول. او ته به د مسلمان خیرخوا یې، مسلمان نه چا غلا وکړله او تا په خپلو سترګو باندې ولیدلو چې پلان کې غلا کړله، نو ته به د دې مسلمان دا حق چې دی نو اوس ثابتې، او چې ته نه ثابتې نو ته د دې غل ملګری یې. ګوره یېرېږي او په دې کې د چا نه چې پلان کې به چې دی نو زما سره جګړه وکړي تا دې سړی مړ کړي، خو ته به چې دی نو حق خبره کې، حق گواهی به کې. ګوره دا عوام نه دی وایي دا په دې مولیانو پسې لیږایي وایي حق نه وایو، نو تا په کوم ځای کې حق وویلو چې کوم ځای کې گواهی ضرورت ته گواهی کې، ته ځان نه تختې د گواهی نه، او یا چې نو گواهی کې او یا غلط بیان کې. نو گواهی کول نه د مؤمن صفت دی. ها ومن یکتمها او څوک چې پټه کي دا گواهی، یا گواهی لرانغه او یا غلط بیانی وکړله، په خپل سترګو باندې معاملې وشان لیدلو او هلته بیان بل شان وکړو، فانه آثم قلبو، نو یقینا ګناهګار دی زړه د هغه، زړه ګناهګار دی. دا زړه په دې بدن کې نه دی، دا بادشاه دی. چې بادشاه چې دی نو خراب شو نو دا ټول اندامونه چې دی نو خراب شو، بیا نور اندامونه چېرته ټیک کېدی شي. زړه بادشاه دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې زړه ټیک شو نو باقی بدن چې دی نو هغه هم ټیک شي. الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار په جسم انسانی کې یو ټوکړه ده، که هغه ټوکړه چې دی نو هغه ټیک شوه نو ټول جسم انسانی به ټیک شي، که خرابه شوله نو ټول جسم انسانی چې دی نو تباه و برباد دی. وایي خبر شیو دغه ټوکړه چې دی نو دغه زړه دی د انسان. زړه ګناهګار دی. کله چې انسان یو غلط عمل وکړي د ګناه کار وکړي نو په دې زړه باندې نبی علیہ السلام وایي تور داغ وشي، تور داغ. نو که کله دی توبه وباسي استغفار وکړي دا تور داغ یې صفا شي، خو چې کله دی توبه نه وباسي استغفار نه کوي نو دا ټول زړه چې دی نو هغه راګیر کړي، او بیا داسې حد ته انسان ورسیږي چې په زړه باندې مهر ووالی شي. ختم الله علی قلوبهم کلا بل ران علی قلوبهم، بیا نه پوهېږي. عاصم قلب نو زړه ګناهګار دی. والله الله پاک بما په هغه عملونو تعملونه چې تاسو یې کوئ علیم پوهه دی. الله تعالی ستاسو د دې معاملاتو نه او په دې احکامو باندې په عمل کوئ که نه کوئ، الله تعالی په دې باندې چې دی نه پوهه دی. خجی وان کنتم او که چېرته وئ تاسو علی سفرین په سفر باندې ولم تجدو او تاسو بیا نه ومئ کاتبا لیکونکی فرحان مقبوضتن پس ګاڼه ده قبض کړی شوي اخیستی شوي. فإن امنا نو که چېرته اعتماد وکړو بعضکم بعض ستاسو بعضن په بعضو باندې فلیؤدي الذي اؤتمن امانته پس ادا د کړي هغه کس چې اعتماد پې شوی دی امانت خپل. ولیتق الله او ودیریږي د الله نه ربه چې رب د ده دی. ولا تکتموا الشهادة او مه پټوئ ګواهۍ لره. ومن یکتمها او چا چې پټه کړه ګواهي فانه آثم قلبو نو یقینا ګناهګار دی زړه د هغه. والله الله پاک بما په هغه عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ علیم پوهه دی. وایي جي